مولانا روم رحمت الله علیه یو واقع لیکلی دا دا لغور سره واورئ. محمود غزنوی رحمت الله علیه بارکه فرمایي د په زمانه کې سلک د غلو زور زیات شو، هغه به غلا ډیره زیاته کوله او د هغې نه باچا ته ډیره غټه پریشاني وه. باچا ډیر پریشان و د دې غلو د لاسه، د غلو هغه زور ورځ ورځ زیاتېدو. نو باچا د هغې دپاره محمود غزنوي رحمت الله علیه یو تعبیر جوړ کو. هغه تعبیر یې داسې جوړ کو چې زما محترم خپل هغه د باچاهۍ شاهي لباس یې وایستو، عام لباس یې واچو او زما محترم په کوڅو کې ګشتونه شروع کو. یو ورځ ګوري د الله د معرفت په باره کې دا واقع ده چې د الله په پہچان د الله په معرفت کې څومره خیر دی چې نن الله موږ وپېژنو. دې د تیارو په دې زمانه کې غیر چاپیره نظر واچو، د ګناهونو تیاره زما محترمو د فحاشۍ تیاره د الله د نافرمانی تیاره هر طرف ته وګورئ زما محترمو سرعام د الله نافرمانی شروع. نو په دې وخت کې الله پیژندل دا کمال. محمود غزنوي رحمت الله علیه روان دی چې وی کته سغله راجمع شوي دي خپلو کې میټینګ کوي، مشوره کوي چې هلکه نن به کوم ځای وهو. او په دې کې محمود غزنوي رحمت الله علیه دا باچا هم راغی، هغې سره کېناستو. نو هغې ورته وایي ته څوک یې؟ ورته وایي زه هم ستاسو غونته کېیمه که ستاسو غونته کېیمه، ما هم په دې غلا کې ځان سره شریک کوي. حالانکې دا بادشاه دی وی ما هم ځان سره شریک کوي. ورته وایي هنر ښایه، تا کې څه هنر شته؟ هنر درکېږي، موږ به دې ځان سره کوو. که هنر درکې نه وي نو ته بیا تلی شي. ورته وایي دا محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته فرمایي چې اول تاسو خپل هنر بیان کوئ، د هغې نه پس به زه خپل هنر بیان کړم چې ما کې څه خاصیت دی. یو غل وایي ما کې دا خاصیت دی چې د لوی نه لوی دیوال ما مخې ته راشي په هغې باندې وراوړېدی شم، چې څومره لوی دیوال وي په هغې باندې زه وراوړېدی شم، دا ما کې خاصیت. بل وایي زما د سترګو نظر داسې دی چې د شپې زه یو کس ووینم د ورځې بیا پیژنم چې بیګا د شپې د سره زما ملاقات شوی. بل وایي زما په غوږونو کې داسې خاصیت دی چې د سپي غپار واورم ما ته پته لګي چې دا سپی څه وایي. بل وایي ما کې دا خاصیت دی چې زه حساب کتاب ډیر په اسانه باندې کولی شم، په حساب کتاب کې ډیر ماهر یم. لوی نه لوی خزانه ووهلی شي د هغه خزانې تقسیم هم کولی شم، حساب هم کولی شم. بل وایي ما کې خاصیت دا دی چې زما په دې بازوګانو کې دومره طاقت دی که چېرته یو کور ته داخلېدل وي او هغه کور ته داخلېدل مشکل وي نو هغه دیوال زه په لاسونو باندې مرانولی شم. نو دې ټولو خپلو هغه زما محترمو یعنی کمالات ذکر کړه چې ما کې دا کمال دی، ما کې دا کمال دی. یو ورته وایي چې زه چې خاورې بوی کم خاورې ما ته پته لګي چې دلته خزانه شته که نشته، ما کې دا کمال. نو چې کله د باچا موقع راغه نو باچا ورته وایي ما کې دا کمال دی چې کله جلاد ته مجرمان ور حواله کړلی شي او د پانسۍ دپاره هغې چې کوم مجرمان دي په پانسۍ په تخته باندې ودرېږي او زه ګیره وخوځوم نو زما په دې ګیره کې داسې کمال دی چې هغه مجرمان د پانسۍ نه خلاصولی شم. باچا وګر. نو زما محترمو بهر حال میټینګ وشو، مشوره وشوله، یو ځای ټارګټ کو چې هغه د باچا محل. وی هلکه موږ سره ګوره ډېر کمالي کسان دي او د ټولو نه لوی کمالي سړی خدا دې په دې ګیره کې ډېر غټ کمال دی چې دا ګیره خوځوي موږ به د لوی مصیبت نه به الله پاک خلاصوي. وی ځئ چې ځو به دا خو بیا دې نه بهترینه خبره دا ده چې د باچا په دې محل باندې موږ ورشو، د باچا محل لوټ کو. نو زما محترمو دا ټول د باچا په محل باندې ورواوړېده او د باچا محل یې لوټ کړلو او هغه ټولې پیسې او ځنګل طرف ته یوړلې. هلته خپلو کې کېناسته، تقسیم یې وکړلو. هغه حساب کتاب والا چې کوم په حساب کتاب کې ډېر ماهر و، هغه حساب کتاب هغه زما محترمو پیسې تقسیم کړلې. نو چې کله پاسېدل نو دا باچا ورته ووایي کېنئ. وایي ځئ ما داسې کار کوو تاسو خپل نومونه ولیکئ، خپل ځایونو نومونه ولیکئ. که سبا بیا بل ځای کې موږ یعنی غلا دپاره بل ځای باندې ورځو چې بیا په اسانه باندې یو ځای ته راجمع کیو، چې بیا په اسانه باندې موږ ته د یو بل کور معلوم وي او یو ځای لوټ کول یو ځای ته راجمع کېدل آسان وي. نو ټولو خپل نومونه مو لیکل، د خپل ځایونو نومونه مو لیکل. نو بادشاہ چې کله لاړې زما محترمو
نو هغه پولیسو ته حکم وکړو چې فورا لاړ شي او دا مجرمان دي فلان فلان علاقه کې دا دې گرفتار کړلی شي. نو پولیس لاړه او زما محترمو هغه غلا یو گرفتار کو لاسونو ته اتکړې اچولې دي او د باچا مخې ته حاضر کړ. باچا چې کله هغه غلا وکړه فورا حکم جاری کو چې دا دې پانسي کړلی شي. او د دې په مقدمه کې زه یو ګواه نه منم ولې چې پرون باچا دې سره په خپله باندې موجود. نو زما محترمو دلته زه یو خبره کوم چې یاد ساتئ چې 3 تاسو یې څلورم الله دی، 4 تاسو یې 5م الله دی. په هر حال کې موږ او تاسو الله ویني. د قیامت په ورځ به الله یو ګواه نه مني ولی الله حاضر ناظر ذات دی. په هر موقع باندې الله موږ او تاسو کتلی یو، هر ځای کې الله موږ او تاسو ویني. فاینما تولوا فثم وجه الله. آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، سمندروں میں دیکھو، جنگلوں میں دیکھو، پہاڑوں میں دیکھو، آسمانوں میں دیکھو، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو، بارش میں دیکھو، بارش کے قطروں میں دیکھو، ہواؤں میں دیکھو، چرند پرند میں دیکھو، جانوروں میں دیکھو. زما محترم چې کم ځای ته ځئ من او تاسو د الله نه پټې دی شو، الله نه نشو پټې دی. نو د قیامت په ورځ به الله یو ګواه نه مني، الله به ډایرک په ډایرک فیصله کوي. الله دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. نو زما محترمو باچا دا خبره وکړه چې زه یو ګواه د دې په مقدمه کې نه منم، زه به په خپله باندې د دې مقدمه لړاومه. دې ما په خپلو سترګو باندې په خپله کتلې دي او په خپله دې سره زه موجود وم، زه په خپله باندې موجود وم. اوس موږ او تاسو ته پته ده که نه ده چې الله موږ سره موجود دی، په هر ځای کې الله موږ ویني. هغه یو ورځ یو شپه چېرته بادشاه په دې پلان سره د غلو سره یو ځای شوی او د دې غلو هغه هر څه بادشاه نوټ کړي. نو الله جل جلاله خو زما او ستا هر څه کتلي دي که نه. د قیامت په ورځ به دې دا سترګې حل وي، دا غوږونه به دې حل وي، لاسونه به دې حل وي، دا د خولې وینا به دې حل وي، دا خپې به دې حل وي، د بدن ټولې اعضاګانې به الله ته پتا باندې الټا ابجکشن وکړي چې الله په موږ داسې کول، په موږ به داسې کول، په موږ به داسې کول. ته به خپل بدن ته حیران زما جسم او په ما باندې الټا کوي. هغه سختې ورځې نه ویریږو زما محترم چې د قیامت ورځ ده. نو محمود غزنوي رحمت الله علیه هغه ټول د پانسۍ په تخته باندې ودرول او پانسۍ کولې. نو په دې کې هغه نظر والا چې چا ویلې ما پشپه کې زه د چا سره ملاقات وکم څوک ووینم د ورځې هغه پیژنم. هغه د پانسۍ په تخته ولاړ دی او چغې شروع کړلې چې ماله دې لږه موقع راکړلی شي، زه د دې باچا سره ملاقات کول غواړم. نو زما محترمو باچا حکم وکړو چې یاره دته دې موقع ورکړلی شي. هغه ته یې موقع ورکړله. چې کله موقع میلاوه شوه نو باچا ته وایي باچا سلامت، مونږ خو هغه هنر والا یو که نه چې بېګا را سره تاسو وي، مونږ هغه ټول خپلې هنرې استعمال کړلې خو زمونږ هغه هنر مونږ له هېڅ فایده را نه کړه. زمونږ هغه هنر مونږ نور هم په هلاکت باندې ودرولو، د هلاکت په پوړۍ باندې ودرولو. نن زما محترمو ساینسدان ته ویم ستا ساینسداني صحیح ده خو ورسره الله وپېژنه. نن زما محترمو پایلټ ته ویم پایلټي کوه، وکالت کوه، جج جوړ شه، دغه شان نورې هنرې زده کړه، ورسره الله م وپېژنه، ورسره د محمد رسول الله غلام هم جوړ شه. که ډاکټري کې بالکل ډاکټري کوه، شریعت دې د دې نه منې کوي، ورسره د الله ذات وپېژنه، د الله معرفت حاصل کا، د الله یره په زړه کې راوله. لکه څنګه د غلا قسمه هنرې ورته یادې وي. او زما محترمو دا هغه پانسۍ نه بچ نه کو. اوس ګوره چې دلته هغه معرفت والا، هغه پہچان والا، دا هنر والا چې باچا یې وپېژندو چې دا هغه باچا دی چې پرون د شپې موږ سره په دې غلا کې دا باچا په خپله باندې موجود. نو چې کله دا خبره مخې ته کړله ورته وایي تا ته ما خپل هنر بیان کړو چې زه د شپې چا سره خبرې وکړم، څوک ووینم د شپې، د ورځې هغه پیژنم. نو باچا سلامت په موږ باندې رحم وکړه. بېګا خو موږ خپلې هنرې استعمال کړلې، زموږ هغه یو هنر موږ له فایده را نه کړله. او موږ سره تاسو ویلې چې زه به ږیره خوځوم او زما په دې ږیره کې داسې کمال دی چې د پانسۍ د تختې نه به زه تاسو خلاصوم. نن خیر دی دا ږیره وخوځوه. نو زما محترمو هغه یو کس په معرفت سره پہچان سره الله جل جلاله ټول غله د پانسۍ نه خلاص. نو دلته ویلې داسې
مولانا روم رحمت الله علیه چې زما محترمو د قیامت په ورځ کوم انسان الله پیژندلی وي د الله په معرفت کې هغه زندگی تیره کړې وي نو دا خوش قسمت دی او د دې خوش قسمت د وجې به الله د قیامت په ورځ د نورو ګناهګارانو بیړم الله پاک